السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زه وخت په وخت داسې ایمان افروزه واقعات بیانوم چې خلکو د خپل د احمدیت د قبلولو یا د احمدیت د قبلولو نه پس چې کوم د هغوی روحاني او غیر معمولي تجربات وي یا په جومات باندې د خدای پاک فضل او د دې په نتیجه کې د جومات د خلکو د ایمان کې چې کومه ترقي وي او مضبوطي وي د دې باره کې وي. ډېر خلک ماته لیکي یا د خیال اظهار کوي چې داسې واقعې تاسو اوروئ ځکه چې دا دلچسپه وي او د دې په وجه زموږ د ماشومانو پام ځان طرف ته راکاږي. د هلکانو زلمي هلکانو د دیني او په روحاني حالت کې د بهتره سبب جوړېږي او په خپله زموږ حالتونو کې د ترقۍ سبب جوړېږي او د خپلو حالتونو د بهترۍ طرف ته زموږ د پام ګرځولو سبب جوړېږي. ځینې پیدایشي احمدیان لیکي چې د نویو راغلیو د ایمان دا حالت چې کوم دی او خدای پاک سره چې کوم د هغوی تعلق دی دا موږ شرمنده کوي او زموږ پام دې طرف ته ګرځوي چې موږ دې هم په ایمان کې د زیاتېدو کوشش وکړو. همدغه شان ځینې نومباین هم د دغې خبرې اظهار کوي چې د دغو واقعاتو په وجه زموږ ایمانونو کې اضافه کېږي. خو ورسره ځینې داسې خلک هم شته دغو غربي ملکونو کې اوسېدونکي یا داسې خلک چې ځان ډېر تعلیم یافته ګڼي ترقي یافته ګڼي راغلي خو دا خلک هم د پاکستان نه دي خو دنیا دومره دوی په ځان کې جذب کړي دي یا هغوی دومره په دنیا کې ګیر شوي دي او پکې جذب شوي دي چې د خدای پاک طرف ته د دوی اړو توجه پاتې نه ده یا هغه شان توجه نه ده پاتې څنګه توجه لرل چې د یو احمدي فرض جوړېږي او چې کوم د خدای پاک حکم دی او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د منلو د هغوی د بیعت کولو نه پس د یو احمدي فرض جوړېږي. دا خلک د خدای او د هغه د قایم کړي جومات چې کوم حق دی د هغې د پوره کولو طرف ته خو اړو پام نه لري او که څه پام لري نو هغه دومره لږ دی چې د نشت برابر دی. د دین
د فرایض د دین د فرایضو د پوره کولو نه دا خلک غافلان دي. د دینی حالت بهترۍ باره کې دوی سوچ نه کوي یا ډېر کم سوچ کوي. داسې خبرې چې دا نوي راغلي خلک بیانوي، نو دا خلک چې داسې واقعات اوري چې څنګه څرنګه کې د روحاني طریقې سبب جوړېږي، نو دا خلک چې دا اوري نو د اعتراض په رنګ کې دا خبرې کوي چې دا واقعات چې د بیعتونو په ایمان کې د ترقۍ وغیره دي، دا صرف په افریقي یا د عربو یا د ایشیا د ملکونو چې کوم اوسېدونکي دي هغوی سره ولې کېږي، د یورپ خلکو سره دا واقع ولې نه کېږي، هغوی ته ولې د خوبونو په ذریعه راهنمایي نه میلاویږي، ولې د دین کتابونه لوستو نه پس د هغوی راهنمایي نه کېږي یا د هغوی پام نه جوړېږي دې طرف ته، د هغوی ولې روحاني تجربات نشته. حضور فرمایي چې لومړی خبره خو دا ده چې کوم خلک چې په یورپ کې اوسېږي او د دین طرف ته پام لري، نو خدای پاک هغوی ته هم خپل نشانونه ښیي او د هغوی په ایمان کې د ترقۍ هم د خدای پاک د خپله طرفه سامان پیدا کوي. دلته په انګلستان کې هم ډېر نمونبای شته چې د دې ځای مقامي خلک دي چې بیعت ته مدم شوې ده او هره ورځ د هغوی ایمانونه ترقي کوي لګیا دي. چې کوم نمونبایان دي یا څه موده مخکې په احمدیت کې شامل شوي دي، نو هغوی د داسې تجربات نه تېرېږي چې حیرانوونکي دي او د هغوی په ذریعه د خدای پاک په ذات باندې د هغوی یقین او ایمان زیاتېږي. د خدای پاک په ذات باندې د یقین او ایمان کې د هغوی د زیاتېدو ذریعه جوړېږي داسې تجربې. د جومات صداقت هم په هغوی باندې نور واضح کېږي او خلافت سره د اخلاص او د وفات په تعلق کې هم دا خلک زیاتېږي لګیا دي. په دې کې سړي هم شته، ښځې هم دي. د لجناو د خدامو د انصار چې کوم اجتماعات وي، نو په هغې کې دا خلک خپل دا واقعات په خپله بیانوي. ځینې خلکو په MTA باندې هم بیان کړي دي چې ډېر ایمان افروزه د دوی دا واقعات وي. بهرحال چې کوم خلک غربي ملکونو کې اوسېږي، د هغوی هم او په هغې کې چې کوم خلک دین طرف ته پام لري، نو خدای پاک هغوی ته هم نشانونه ښیي، د احمدیت صداقت هغوی ته ظاهروي. او بیا یوه طبقه داسې هم ده چې احمدیت یې قبول کړی خو نه، د احمدیت قبلوي خو نه، خو د اسلام لوی او برتري د احمدیت په ذریعه هغوی باندې ظاهرېږي. او ډېر داسې واقعات دي چې کوم په حضور فرمایي په خپلو دورو نه د خپلو دورو نه پس یا د جلسو نه پس زه بیانوم. خو اهمه خبره چې د یاد ساتلو قابله ده هغه دا ده چې خدای پاک هدایت هغه له ورکوي چې کوم د هدایت لپاره خدای پاک طرف ته ځي. که یو انسان په دنیادارۍ کې ګیر دی او د خدای پاک خانه خالی ده او هغه د دین سره او خدای پاک سره هېڅ تعلق نه لري او په خپله د خپل د عاقبت بربادولو باندې سر دی، نو بیا خدای پاک هم د داسې خلکو پروا نه کوي او هغوی د رهنمایۍ نه او د هدایت نه محرومه پاتې شي. بیا دا هم ده چې د نبیانو تاریخ موږ ته دا ښیي چې کوم خلک چې د دین طرف ته پام کوي او دین قبلوي، نو دا په عام طور غریبانان او کمزوري خلک وي. په عاجزانو او په مسکینانو کې عموماً د خدای پاک طرف ته د تلو شوق او د خدای پاک ویره زیاته وي. چې کوم خلک دنیاداره وي او طاقت لري، هغوی هم دا وایي چې کوم خدای پاک هم کومه خبره په قرآن کې فرمایلې ده چې ستاسو حیثیت څه دی، ستاسو منونکي
خو ارازلنا بادي الرأي دی یعنی چې موږ ورته ګورو نو هغه موږ ته هغه خلک ښکاري چې ذلیل ترین سپک خلک دي زموږ چې کوم موږ ته سپک ښکاري هغه خلک دي تاسو سره دي نو دا دنیاداره خلک خو د خپل کبر وهلی وي هغوی خو د خپل کبر په وجه یا د نورو دنیوي کارونو کې د ډوبېدو په وجه هغوی ډېر وخت نه لري چې د دین طرف ته پام وکړي او د یورپ چې کوم اکثریت دی هغه بې دینه شوی دی یا د غربي ملکونو د ترقي یافته ملکونو چې کوم اکثریت دی هغه دا ټول بې دینه شوي دي او چې دوی د خدای پاک پروا نه لري نو بیا خدای پاک د دوی څه پروا کوي چې د دې رهنمایي وکړي حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغو دنیادارو نقشه راکاږلې ده او فرمایلي دي چې په سوره عصر کې خدای پاک د کافرانو او د مؤمنانو د ژوند نمونې ښودلې دي د کافرانو ژوند بیخي د ځناورو په شان ژوند دی د ځناورو ژوند دی چې پکې د خوراک څښاک او د شهوت د جذباتو نه بغیر بل هېڅ کار نه وي یأکلون کما تاکل الانعام چې د ځناورو په شان د دوی کار دا دی چې خوري وڅکي به خو فرمایي چې ګوره که یو سنډا دی چې هغه خوراک خو کوي خو د کلبې په وخت کې هغه کښېني په زمیندارانو کې پخوا دا رواج و چې کروندې په وخت کلبې لپاره به هغوی د څاروي استعمالول دلته هم پخوا به اسونه استعمالېده د کلبې لپاره نو که دغه وخت کې دی کښېني او کار نه کوي او صرف خوراک یې کار وي نو فرمایي چې د دې نتیجې به څه وي دا به وي چې زمیندار به داسې سنډا یوسي او قصاب له به یې ورکړي حلالولو لپاره همدغه شان یې فرمایي چې کوم خلک چې د خدای پاک د احکاماتو باندې عمل طرف ته پام نه لري او خپل ژوند په فسق و فجور کې تېروي نو خدای پاک د هغوی باره کې فرمایي چې قل ما یعبأ بکم ربي لولا دعاؤکم یعنې زما رب ستاسو څه پروا لري که تاسو د هغه عبادت ونه کوئ نو خدای پاک هم د هغوی پروا کوي چې کوم خلک د هغوی طرف ته ټیټېږي او هغه نه هدایت غواړي حضرت مسیح موعود علیه السلام په دغه سلسله کې نور فرمایي چې صدق لوی څیز دی د دې نه بغیر د صالح عمل تکمیل نه کېږي خدای پاک خپل سنت نه پرېږدي او انسان خپله طریقه نه پرېږدي او داسې چې کوم په غلطه لاره دي نو هغه لپاره یې فرمایلي دي چې والذین خدای پاک خپل سنت نه پرېږدي او انسان خپله طریقه نه پرېږدي چې کوم په غلطه روان وي ځکه خدای پاک فرمایي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا چې کوم خدای پاک سره شي مجاهده کوي نو خدای پاک په هغه باندې خپلې لارې پرانیزي نو څوک چې کوم خلک چې کوشش کوي په دې فکر کوي چې خدای پاک د صحیح دین لټونو کې د هغې د ترلاسه کولو کوشش کوي نو بیا هغوی هدایت بیا مومي او په ایمان کې زیاتېږي نور ترقي کوي او په ځینو خلکو خدای پاک د هغوی د ځینو نیکو په وجه فضل وفرمایي د هغوی ته لارې وښیي نو کوم واقعیت چې موږ بیانوو نو هغه همداسې خلکو ایمان افروزه واقعیت دي چې په دغه کوشش کوي چې په څه طریقه موږ د سمه لاره ترلاسه شي خدای پاک ځینې داسې هم دي چې ورباندې خدای پاک خاص فضل دی او د هغوی د څه نیکۍ په وجه خدای پاک هغوی ته لاره وښیي په اخلاص کې د ترقۍ مثال په اخلاص کې د ترقۍ د مثالونو ځینې روحاني واقعات مننه جمع کړي دي د برکینا فاسو امیر صاحب لیکي
برکینا فاسو نه امیر صاحب لیکي چې لکین نوم یو کلي کې زموږ یو مقامي مبلغ تبلیغ لپاره تللی و. د تبلیغ نه پس چې هغوی بیعت اخیستل غوښتو نو صرف یوه بوډا ښځه وه چې هغه یې بیعت وکړو او مولوي صاحب بیا د کلي خلکو ته وویل چې دلته نه 15 کیلومتره لرې زموږ جومات دی او که تاسو کې څوک د جومات احمدیه باره کې معلومات کول غواړئ نو هلته راتلی شي. هلته د جمعې د لمونځ انتظام هم وي. نو بیعت حضور فرمایي چې بهرحال بیعت خو هغه ښځه کړی و او مولوي صاحب بیانوي چې د په شکل د بارانونو په وجه نو د کلي او د هغه جومات ترمنځ چې کومه لاره ده نو هلته یوه لویه وله ده باراني او د په شکل چې کوم بارانونه وي نو هغې کې هغه د اوبو نه ډکه شي. کله چې بوډا ښځه بیعت وکړو نو هره جمعه به هغه جاینماز سره د جمعې لمونځ لپاره به روانه شوه او د جومات ته تلو به یې کوشش کولو خو هغه وله به یې چې کته ډکه ده نو ملته به یې جاینماز وغوړلو او دا به ویل چې ما احمدیانو سره د جمعې لمونځ وکړو ځکه چې زما نیت خو دا و چې د جمعې لمونځ له به زه احمدیانو سره به کوم. نو وایي چې یو میاشت پس چې هغه وله کې اوبه کمې شوې نو هغه ښځه مشن هاوس سره هغه ټوله واقعه بیانه کړه دا د هغې خلاص د احمدي کېدو نه پس او دا واقع چې هغې بیانه کړه نو دا اورېدو نه پس هغه معلم صاحب د تبلیغ لپاره بیا هغه کلي ته لاړ او د کلي خلکو ته دا وویل چې ګورې دا بوډا ښځه وه چې د حق لټونه یې کولو نو ځکه دې حق قبول کړو خدای پاک په دې باندې فضل وفرمایلو او بیا دې لپاره دې دومره قرباني ورکړه. هره جمعه به راتله هلته به ناسته وه د اوبو په وجه به را رسېدی نه شو خو دا د دې اخلاص و. نو معلم صاحب چې دا واقعه واورولو نو کوم باقي خلک هلته وو هغوی چې د دغې ښځې د اخلاص وکتو نو د هغې نور جفت خپلوان وو نو هغوی کې نور 10 کسانو هلته بیا بیعت وکړو نو داسې خدای پاک د هغوی د هدایت سامان پیدا کړ. بیا داسې خلک دي چې د خوبونو په ذریعه ځینې احمدیان شي. د فرانس یوه ښځه ده آسیه صاحبه هغوی بیعت کړی دی. هغوی وایي چې زه د خپل د بیعت تفصیل په دغه غرض اورول غواړم چې کیدای شي چې تاسو مانه خوشحاله شئ او په خپل برکتي جومات کې ما قبوله کړي. وایي چې یو ورځ زه په انټرنټ باندې د معمول مطابق د نوې چینلونو په تلاش کوم چې ما ته د حوال مباشر لینک ترلاسه شو چې چېرته د وفات مسیح مضمون روانو او د هر قسمه د شک او د شبهې نه خالي او د یقین نه ډک او په مهذب انداز کې مضبوط او ناقابل تردید دلیلونه چې ما واورېده نو حیرانه شوم. وایي چې دې نه مخکې یو څو ورځې مخکې ما خوب لیدلی و چې زه یو تک تور کوی دی چې زه پکې پرېوځم او ما دا کوی چې کومه خوله ده نو په دواړو لاسونو په زوره نیولې ده او خپې مې پکې ځوړندې دي او ناڅاپه ما چې بر وکتل نو 3 سپین مرغان ما ته ښکاره شو چې رنګ یې ډېر زیات سپین و خو زه خبر نه وم چې دا څوک دی. هغه مرغانو کوشش کولو چې ما بچ کړي چې په شروع کې خو زه په دغه خوب پوه نه شوم خو وروسته بیا خبر شوم چې دا د حوال مباشر چې کوم پینل دی د هغې ممبران دي چې د مرغانو په شکل کې ما ته ښودلی شوي دي. په شروع کې په ما دا واضحه نه وه چې د دغه جومات باني د مسیح او د مهدي کېدو دعوه کړې ده خو ما ته څه شک پیدا شو نو ما د جومات د کتابونو په خاص ډول د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو مطالعې فیصله وکړه چې پکې ما ته هېڅ بیا د اسلام خلاف خبره ښکاره نه شو بلکې د دې بالکل برعکس ما د هغوی په ذات کې د اسلام د مسلمانانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره قوت اتفاق کوونکی یو
برت جلیل راته ښکاره شو چې د دغو کتابونو په ذریعه د اسلام په دشمنانو باندې د اسلام رعب قایموي. وایي چې ما استخاره وکړه او د هغې 2 ورځو نه پس ما ته یوې ملګرې ویلې زما چې هغې خوب لیدلی دی چې زه او هغه زما د خواښې په کور کې یو په مختلفو کمرو کې یو خاص کمره لټوم لټو لګیا یو په هغې کې ما ته یوه ډېره روښانه نوراني او ارامدې کمره ښکاره شي چې په دې ورته ما وویل چې دا کمره زما خوښه شوه زه به هم دلته اوسېږم. وایي چې د دغه خوب نه ما دا نیک فل وباسلو چې په جومات کې شاملېدل پکار دي نو ځکه ما بیعت وکړو. د MTA په ذریعه یوه بله ښځه ده په ترکیې کې میرا صاحب هغه وایي چې زه خپل د بیعت تفصیل عرض کول غواړم. په کال 2010 کې زه جومات سره زما تعارف شوی و د شمولیت توفیق راته ترلاسه شو. ما به دا کته چې زما خاوند MTA العربیه ډېر په شوق ګوري نو ما هم کتل شروع کړو او ځینې وخت به د هغوی په غیر موجودګۍ کې به هم MTA کته. زما خاوند ما ته وایي چې په تسلی بیعت وکړه او ما به دا ورته وایي چې زه دا ذمهواري نه شم اخیستی زما لوی خاندان دی او د کور ډېرې ذمهوارۍ دي. بیا د دجال باره کې ما د جومات چې کوم تیار کړی فلم دی هغه وکتو او تفسیر راته ډېر منطقي او معقول معلومه شو چې مخکې ما چېرې نه و اورېدلی. بیا ما نور MTA کتل شروع کړو او د هوار مباشر پروګرامونه مې کته او تهجد مې باقاعدګۍ سره کول شروع کړو. نو دې نه پس یو ځل عبدالقادر رودي صاحب دوره وکړو نو ما بیعت وکړو. بیا زما انګور او لو هم بیعت وکړو. موږ په جوماتي موضوعاتو به تبادله خیال کول او دا به وایي چې د حقیقي اسلام دی. دا وایي چې ما چې په کومه ورځ بیعت کړی و نو ما دا خوب کې ولیده چې د سوره کهف آیتونه ویم لګیم نو په دې ما ته یقین شو چې خدای پاک به موږ د دجال د شر نه بچ کړي او زه به د امام مهدي چې کوم انصار دي په هغې کې به شاملېږم. د خدای پاک شکر دی چې هغې ما ته ایمان وبخښلو. خدای پاک دې وکړي چې زه د دې ذمهواري پوره کړم. نو همدغه شان دي دا واقعیت لیکي او د دعاګانو د تحریک خواهش هم کوي. بیا د نوي جوماتونو د قیام ځینې واقعیات دي چې څنګه خدای پاک قایموي جوماتونه. عبدالقدوس صاحب مبلغ دی د بیني هغه لیکي چې معلم ذکریا یو کلي ته تبلیغ لپاره تللي نو هلته یو ملګري وایي چې دغه وخت خلک کار لپاره د کلي نه بهر تللي دي تاسو جمعې په ورځ راشئ نو خلک به دلته وي. نو معلم صاحب چې جمعې په ورځ بیا راغلو نو هغوی د جومات کې داخلېدو نه پس 2 نفلونه وکړه او د امام صاحب او دغه کلي د کمیټې په اجازه ته تبلیغ شروع کړه. معلم صاحب د سوره فاتحه تفسیر او د امام مهدي د راتګ باره کې تقریر وکړو او خلکو د تقریر دوران د الله اکبر نارې لګول شروع کړو. چې تبلیغ ختم شو نو د هغوی د جومات د کمیټې صدر صاحب وایي چې زه مسلمان پیدا شوم تر ننه ما د سوره فاتحې داسې تفسیر نه و اورېدلی او که د جومات احمدي هم دا تعلیم دی نو بیا زه ټولو له مبارکي ورکوم او موږ دا جومات قبلو نو د هغه امام سره د هغه کلي چې کوم مسلمان تنظیم و د هغې ټولو خلکو جومات احمدیه قبول کړو او دغه شان د یو نوي جومات قیام هلته وشو. وایي چې د هغه ځای د کلي چې کوم ملا و نو هغې ډېر سخت رد عمل ښودلی و او چې زموږ معلم صاحب کور ته واپس راغله نو ملا هغې ته فون وکړو او ورته وایي چې بیا دې کلي ته د جومات ته رانه شي. نو څه موده پس چې د خدامت احمدیه بینین د قامي اجتماع په سلسله کې زموږ معلم یو ځل بیا هلته لاړو د خدام ته د شمولیت خواست وکړو نو هغه مولا بیا دې ودرول او خدام یې ځان سره بوتلونه دوی منع کړه خو چې کوم نهومدیان خادمان وو هغوی هغه مولا رد کړو او ټولو په اجتماع کې شمولیت کړی و. نو دغه شان خدای پاک چې کوم مخالف مولیان دي هغوی رسوا کوي او جوماتونه هم نوې قایموي لګیا دی. د نوي جوماتونو د قیام په سلسله کې یوه بله واقعه ده چې د اروشا ریجن ده. مربي صاحب لیکي چې د خدای پاک په فضل یوې نوې علاقې کې د احمدیت نفوذ شوی دی. د سامي ډسټرک یو کلي کسواني کې مخکې څوک محمدي نه و. دلته د بار د دورې کولو توفیق ترلاسه شو.
ډېر زیات پمفلټونه وویشلی شو. دغه شان د جومات اخبارونه او کتابونه هم په دغه کلي کې تقسیم کړای شو او د دې په نتیجه کې د خدای پاک په فضل نه سره دا چې بیتونه شروع شوي دي، بلکې باقاعده د جومات قیام هم شوی دی او د خدای پاک په فضل د جومات لپاره پلاټ په بیه اخیستل کېږي لګیا دی او د مقامي جومات خلک په خپله د جومات تعمیر لپاره خښته تیاری لګیا دي، خو ورسره نورو مسلمانانو له طرفه د مخالفت سلسله هم شروع شوې ده او د جومات خلاف انتشار خورولو او نورې بېهودګۍ هغوی شروع کړي دي د جومات مخالفینو. موږ د انتظامیې نه اجازت اخیستی او په کلي کې د مناظرې انتظام کړی و او په ټول کلي کې اعلان کړی و او د سنیانو مولیانو ته بلنه ورکړې وه چې که هغوی دا ګڼي چې هغوی رښتونې نو را دې شي او د ټولو مخامخ به خبرې وکړو. نو د پروګرام مطابق مناظره شوې او ډېر غیر احمدیان په دې کې شامل شوي، خو د سنیانو مولیانو نه طرف نه هېڅوک حاضر نه شو. نو د کلي خلکو ته معلومه شوه چې مولیانو سره د انتشار خورولو نه علاوه نور هېڅ هم نشته. نو خدای پاک په مختلفو ذریعو د خلکو د هدایت سامان پیدا کوي، د هغو خلکو چې واقع د دین طرف ته رجحان لري. د برکینا فاسو امیر صاحب لیکي چې یو کلی د نابیر دلته چې تبلیغ وکړی شو، نو هلته د خدای پاک په فضل ډېر شمېر کې بیتونه ترلاسه شو. هلته یو بچه جومات دی، هلته یو معلم صاحب هم تعینات کړی شو، باقاعده د جمعې د لمونځ آغاز وشو، خو د غیر احمدیانو مولا فتنه پردازي شروع کړه او عین د جمعې لمونځ په وخت به جومات ته راغلو او خلک به یې لمسول چې احمدیت او د احمدیت نه د لرې کولو کوشش به یې کولو، خو د جومات په شمېر کې مسلسل اضافه کېده او آخر چې مولا نه ایسولی شو، نو هغه د احمدیانو د جومات مخې ته خپل یو جومات جوړ کړو. دا اعلان یې وکړو چې د احمدیانو په جومات کې به جومات نه به صرف یو داسې سټور جوړ شي چې پکې به د صفونه ایښودلی کېږي او یو لمونځ لپاره به هېڅوک هملته رانه شي، خو دې نه بلکل الټه کار وشو چې د هغه جومات ته خو به صرف د هغه د کور خلک او خپلوان به راتله او زموږ جومات ته د خدای پاک په فضل زیات نه زیات خلک راتلل شروع شو. دوی لیکي چې د جمعې لمونځ حاضري 2,500 پورې وي، د وړوکي شان ځای دی. د دعا د قبولیت نظریه خدای پاک څنګه ښیي، د سلسلې مبلغ د بینین نه لیکي انصر صاحب چې یو کلی آسیو کې 200 بیتونه شوي وو. اوس په دغه کلي کې هره جمعه 9 په ورځ تربیتي کلاسونه کېږي. د هغه زه د صدر صاحب لور وه چې بل کلي کې اوسېده، هغه سخته بیماره شوه، د بیمارۍ په وجه یې جسم بیخي بېجانه شو او دوی وایي چې زه چې کله دغه کلي ته لاړم نو صدر صاحب راته وویل چې دعا کوئ او خلیفه ته هم دعا لپاره ولیکئ. نو وایي چې زه چې هلته لاړم حضور وایي چې هغوی ما ته هم بیا خط لیکلی و. نو بله ورځ وایي چې زه دوباره هلته لاړم نو خلکو راته وویل چې جنۍ خبرې هم بندې کړي او حرکت هم بلکل ختم شوی دی. هغه جنۍ هسپتال ته بوتلی شوه خو په هېڅ علاج څه فایده نه کېده او بیا چې هلته نه مایوسه شو نو یو مولا یې راوغوښتو چې هغې په جنۍ دم هم وکړو او د دې په بدل کې 40,000 فرانک او یو چیلې هم اخیستی و، خو جنۍ ته ارام رانغلو. بیا یو بل مولا دوی راوغوښتو او هغې هم ترې ډېرې پیسې واخیسته خو هېڅ فرق پرې نه وتو. بیا وایي چې د مولیانو نه موږ مایوسه شو نو موږ دا سوچ وکړو چې دا خو بس مري، نو ځکه دا جنۍ دوی د پلار کور کې پرېښوده چې وایي چې کله چې دا جنۍ دلته راوسته د پلار کور ته نو هلته بیا د جومات ته تحریک وکړی شو او ما ته هم حضور فرمایي چې دوی دعا لپاره ولیکل. نو یوه ورځ پس ته هغې جنۍ حرکت شروع کړو او بله ورځ تر ماښامه پورې بیماري په مکمل طور د هغې د بدن نه وتې وه او هېچا هم دا ګمان نه شو کولی چې دا به ژوندی پاتې شي، خو اوس چې هغې ته ګوري نو څوک دا نه شي ویلی چې دا جنۍ چېرې بیماره هم وه. نو دا هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت دلیل دی. د برکینا فاسو معلم لیکي چې یو فیض کریم صاحب چې تبلیغ لپاره موږ کلي ته تللي وو چې کله هلته موږ ورسېدو او تبلیغ وکړو، موږ د تبلیغ هلته موږ اجازت غوښتو نو د کلي امام موږ ته وویل چې تاسو
ستاسو مبلغ مخکې هم موږ له راغلی وو، زموږ ډېر خلکو بیعت هم کړی وو، خو ټول کلي بیعت نه دی کړی. نو ځکه تاسو تبلیغ وکړئ، کېدای شي چې ستاسو په تبلیغ چې کوم خلک مخکې پاتې شوي وو هغوی هم شامل شي. نو ډېر ساعت پورې دوی سوال و جواب کول او آخر د دې مشرانو بیا دا وایي چې موږ خو احمدیان شوي وو، خو بیا هم یو څو خبرې واضح نه وې. خو نن موږ په خپله دا ولیدل چې که نن څوک په صحیح معنو کې د اسلام خدمت کوي لګیا دی، نو هم تاسو خپله کوي، ځکه چې تاسو مستقل په دغه کار کې لګېدلي یو، ستړی کېږئ نه. نو موږ تاسو سره یو. نو د امام د کلي خلکو ته وایي چې کومو خلکو چې مخکې بیعت نه و کړی هغوی دې اوس بیعت وکړي. نو داسې بیا د کلي نور 83 کسانو بیعت وکړو. نو خدای پاک د دغو خلکو زړونه پرانیزي لګیا دی، هغوی ته د صحیح اسلام د قبلولو توفیق ورکوي لګیا دی، دا د خدای پاک فضل دی. نو په دې باندې دا ویل چې دوی دا کار صرف هلته ولې کېږي لګیا دی. نو دا ځکه چې دوی د دین فکر لري، هغوی ټوله شپه هغوی ناست دي او د دین مجلسونه اوري. دلته څوک دومره وخت نه لري چې دونه اوږد وخت پورې کښېني او دین له وخت ورکړي او دین مجلسونو کې کښېني او سوال و جواب دې کوي. د هندوستان غزي نایب ناظر داود الله لیکي چې لکي کمپور ښار کې یو ملګری د عبدالستار صاحب، هغوی سره رابطه بحاله شوه. چې کله هغوی سره ملاقات وشو نو هغه ډېر وژړل. نو هغه دا وایي چې مونږ کرنپور کلي کې اوسېدو، هلته زمونږ ډېره ځمکه وه، ښه کاروبار هم و او مونږ 12 کاله مخکې بیعت کړی په جومات کې شامل شوي، خو د بیعت نه پس ته زمونږ دومره مخالفت شوی چې مخالفینو به زمونږ په کور باندې کاڼي غورځول، مونږ یې د کورونو ویستي وو او زما زوی ډېر زیات وهلی و، ژوبل کړی و، زما د ښځې هم لاس مات کړی و. دومره مخالفت شوی چې مونږ خپل کور او ځمکه په لږو پیسو خرڅه کړو. هلته نه مونږ مجبوره شوو په راوتو، ټول کاروبار هم تباه شو او هلته نه مونږ لکي کمپور ښار ته راغلو، یو وړوکي شان کور تم کډه رونه. خو مخالفانو دلته هم مونږ پرې نه ښودو، دلته مو ورسېدو. د ښار چې کوم مسلمانان وو هغوی متنفره کړل له مونږه او پوره ښار کې یو مسلمان به هم داسې نه چې مونږ سره دا خبره کوله. په تلو راتلو کې به دوی خلکو مونږ تنګولو او جومات سره زموږ رابطه هم ختمه شوې وه. خو خدای پاک مونږ ته د جماعت احمدیه د صداقت یو عظیم الشان نښان وښودلو، هغه دا چې زموږ مخالفت کوي چې کوم خلک ډېر وړاندې وو مخالفین، هغوی په یو بس کې سوارو او واده له روان وو چې د هغوی بس د ریلوې پاټک کې ونښتو او ریلګاډي سره وجنګېدو، ریلګاډي ورسره وجنګېدو. د دې په نتیجه کې 28 کسان وغل چې په موقع مړه شو. چې کوم خلک بچ شوي هغوی هم ډېر زیات زخمیان وو او د لاشونو دومره بد حال و چې پېژندل کېده نه او تر لرې پورې د جسمونو ټوکړې خورې شوې وې. او په مخالفینو کې چې کوم خلک وایي چې د یو کور نه 9 لاشونه 9 جنازې راوتې وې. نو کله چې موږ دغه خبرې واقع نه خبر شو، موږ زخمیانو سره ملاوېدو لپاره هسپتال ته لاړو. نو هغه وخت هغه چې کوم مخالفینو د هغوی خپلوانو د شرمه خپل مخونه پټول. د دغه حادثې نه پس ته د لکي کمپور د ښار چې کوم لوی جومات دی، د هغه یو مولا چې کوم د مخالفین بچ شوي هغوی ته وایي چې د عبدالستار صاحب چې کوم خاندان هغوی جومات ته راوښته او هغوی ته وایي چې دغه احمدیانو نه معافي وغواړئ او د دې مخالفت پرېږدئ او تاسو خلکو چې دوی سره کوم قطع تعلق کړی دی نو هغه هم ختم کړئ. نو دغه حادثې نه پس ته مخالفت بیخي ختم شو او زموږ جومات سره چې کومه رابطه ختمه شوې وه هغه هم بحاله شوه. زموږ جومات سره زموږ رابطه ختمه شوې وه، خو زړونه موږ احمدیان وو او د دغه رابطې په بحالۍ باندې دوی ډېر خوشحاله شو او د بیعت تجدید یې وکړو هغوی ټولو. نو خدای پاک دغه خلک چې کوم یو ځل احمدیان شي او په حقیقت پوهېدو نه پس احمدیان شوي وي، نو د هغوی ایمانونه بیا خدای پاک مضبوطوي. د کوڅو مبلغ لیکي چې یو مشهور عالم شیفچي کاسقي صاحب د ډېرې اوږدې مودې راهیسې د ملک چې کوم دارالحکومت دی د هغې د ټولو کې لوی چې کوم جومات دی نو د هغه یو امام و
او د هغه ځای چې کوم یونیورسټي ده دغه په د اسلامیت په شعبه کې د پروفیسر په طور به کار هم کول او په عمل کې ډېر مقبوله مو. نو ډېر کاله مخکې په ریډیو باندې د پروګرامونو په دوران د جماعت احمدي خلاف ډېر اشتعال انګیزه خبرې کړې او په انټرنیټ وغیره هم د جماعت خلاف ډېره پروپاګنډه کړې وه. نو خدای پاک د دې بدل داسې اخیست چې مخکې خو د هغې په کردار باندې الزام ولګېده او د هغې په وجه هغه د یونیورسټۍ نه معطل کړی شو. بیا پولیس هغې باندې د دهشتګردۍ د پشتپناهۍ او د بلیک مني الزام کې پولیس هغه ګرفتار کړو او ډېر ورځو پورې هغه په حراست کې و. بیا د جومات د امامت ته هم هغه وباسلی شو. ټولې ذمهوارۍ د هغه نه واپس واخیستې شوې او د ملک دننه ځینې نور امامان هم د جومات خلک د عوام د جومات خلاف لمسول. نو دغه امامان هم د مذهبي منافرت خورولو او په معاشره کې د بدامنۍ پیدا کولو په الزام کې ګرفتار کړی شو. دوی چې تر ننه داسې نه دي شوي چې د ملک دومره لوی عالمان دومره ذلت او رسوایۍ سره مخ شوي وي. نو په دغه وجه چې کوم هغه د هغه ځای احمدیان دي خدای پاک هغوی له په ایمان کې مضبوطي عطا کړه. په ناممبایانو باندې ظلم او بیا هم د هغوی په ایمان باندې قایمېدو مثال یې خو ما مخکې هم بیان کړو. د هندوستان دغه شان یو بل مثال دی د یو پي د یو کلي چې د هغه ځای ټول کلي بیعت کړی و خو بیا وروسته د ډېر مخالفت په وجه پوره کلي رسو شوی و. خو یو ملګری محمد حنیف صاحب په احمدیت باندې قایمونو مخالفینو د هغوی ډېر مخالفت کړی خو هغوی بیا خپل ایمان بد ساتلی و. د دغه مخالفت دوران د حنیف صاحب زوی وفات شو. مخالفین هغوی د چې کوم قبرستان وایي کې د هغوی د تدفین او د جنازې نه منع کړه. دوی ته دا و چې که تاسو احمدیت نه توبه وکړئ نو الله به ستاسو د زویونو جنازه کوو په قبرستان کې د ښخولو اجازه به درکوو. خو حنیف صاحب په مضبوطۍ سره قایم و. خپل ماشومانو سره جنازه وکړه او په خپل کور کې خپل هغه زوی ښخ کړو. نو چې بیا وروسته د هغوی جومات سره رابطه وشو نو سترګو کې اوښکې راغې او د خاندان سره هغوی د بیعت تجدید وکړو. چې کله هغوی نه تپوس یې کړو چې تاسو مرکز سره رابطه ولې نه وه کړې نو دوی ورته وویل چې موږ ته خو دا ویلې شوي چې د قادیانیانو مرکز چې کوم لکھنؤ کې خو بیخي تباه شوی دی او د دوی مدرسه هم بنده شوې ده او هېڅوک هم پکې پاتې نه دي او د قادیان رابطه موږ سره ونه. خو دې نه باوجود چې کوم د ایمان مضبوطي وه نو هغوی قایم پاتې وو. خدای پاک هغوی له هدایت ورکولو نو ځکه هغوی په هدایت باندې هغې قایم وساتل چې څه مقصد لپاره هغوی احمدي شوي چې کوم خلک څه مقصد لپاره احمدیان شوي وو نو هغوی بیا ټول واوړېده او جومات یې پرېښوده. ایوري کوسټ کې هم یو مثال دی د جومات باندې د ظلم یو نومومای بومباسیکو صاحب بیعت کړی و او د بیعت کولو پس هغوی وروڼو ته د خط په ذریعه خپل د احمدیت د قبلولو خبر ورکړو. هغه وروڼو ورله جواب ورکړو چې که ته 3 ورځو کې دننه د احمدیت نه ونړېدې نو د اسلامي شریعت مطابق به د سر پرېکړې شي. همدغه شان په کاروبار کې چې کوم د هغې ملګري وو نو هغه د وهابي مسلک سره تعلق لرلو نو هغه هم دوی له خپله برخه ورکړه او د شراکت نه بیل شو. خو دوی د هېڅ قسمه نقصان نه مخالفت پروا ونه کړه او په مضبوطۍ سره په احمدیت قایم پاتې شو. د فرانس میر صاحب لیکي چې اوس هم د خدای پاک په فضل د MTA په ذریعه دنیا سره د رابطې سهولت خدای پاک موږ له راکړی دی او څنګه چې حضور فرمایي زما خطبې هر ځای ته ځي هغه د اغیار هم اوري نو دې د اثر یوه واقعه بیانوي. میر صاحب چې یو ملګري و دانیال صاحب چې بیعت یې کړی و بیعت یې وکړو په د سلسله احمدیه کې داخل شو. هغوی بیانوي چې بیعت نه مخکې هغوی مایوټي آیلینډ کې اوسېده چې د فرانس یوه جزیره ده. نو کوم جومات ته به چې هغوی تللي د هغې امام به اکثر په MTA باندې حضور فرمایي چې زما خطبه به اورېده او دا به وی چې خطبې کې ما حضور فرمایي چې د عیسی علیه السلام د وفات باره کې ذکر کړی و چې دوی و چې ډېر متاثره شوي وو. د جومات امام موږ ته ووایي د جومات احمدیه تعارف یې وکړو. دا یې وایي چې حضور فرمایي چې شریف و د هغه ځای امام څه ذاتي غرض نه لرلو نو چې هغه دا وایي چې دعا کوي چې خدای پاک دې تاسو ته سمه لاره وښایي
او د دغه خبرو په ما ډېر اثر وشو او امام صاحب موږ ته د جومات باره کې د نور معلوماتو د ترلاسه کولو وویل. نو ځکه ما په انټرنیټ باندې د حضرت عیسی علیه السلام باره کې معلومات راغونډول شروع کړو. نو په فرانسوي ژبه کې ځینې د جومات ویډیوز راته مخې ته راغی چې د حضرت عیسی علیه السلام وفات باره کې. همدغه شان په یوټیوب باندې هغه خطبه هم وه چې د حضرت عیسی علیه السلام باره کې وه، د هغې فرانسیسي ترجمه هم دوی ته ترلاسه شوه. نو دې نه پس وایي چې موږ بیعت وکړو. نو اوس امیر صاحب لیکي چې د فرانس چې کوم مبلغ انچارج دی په مایور کې، نو هغه امام صاحب رابطه وکړه. نو هغه امام صاحب ته بیا د فرانس نه د جومات کتابونه ولېږلی شو. نو خدای پاک په فضل هغه امام صاحب هم د 70 کسانو سره بیعت وکړو، په جومات کې داخل شو. نو خدای پاک فضل وکړو. په زرګاو میلو لرې ناست په یو وړوکي شان جزیرې کې د خطبې په ذریعه د تبلیغ کارو شو. خدای پاک دا احسان دی چې د MTA په ذریعه هغه فرمایلی دی په مونږه. د کتابونو په غیر مسلم استاد سروي د کانګو برازیل معلم لیکي چې یو نومومبای امبیما صاحب د خپل بیت واقع بیانوي چې یو ورځ د خپل وړوکي ورور کور ته لاړم. نو هغه سره په فرانسیسي ژبه کې مې یو کتاب وکتو چې عنوان دا و چې د حضرت عیسی علیه السلام رښتونې کیسه. نو ما هغه دا کتاب ویلو لپاره واخیستو. ما د خپل پادري سره دغه کتاب ذکر وکړو. نو هغه راته وویل چې بغیر د سوچ او د پوهې داسې کتاب نه د لوستل پکار، د ایمان د ضایع کېدو خطره وي. خو چې کله ما کتاب ولوست نو زما سترګې وغوړېدې او زه پوه شوم چې پادریان چې کوم هغه موږ څومره خبرې پټوي. ما هغه کتاب دوباره ولوستو او د بایبل حوالې مې چک کړې او بیا ما خپل ورور سره رابطه وکړه. هغه مخکې نه په جماعت احمدیه کې داخل شوی و. نو ما هغه نه تپوس وکړو چې دا کتاب ته چېرته نه اخیستی دی او دا څوک خلک دي. نو هغه ما ته وویل چې دا د جماعت احمدیه لیکل شوی کتاب دی او څو ورځو کې به زه د جماعت احمدیه مشن هاوس ته ځم او چېرته چې جرمني جلسه کېدونکې د هغه به اورو. نو ته ما سره راځه، په خپله به ته وګورې چې دا څوک خلک دي، اسلام باره کې چې څه سوالونه دي هغه به هم دلته تپوس وکړي. نو موږ مشن هاوس ته دوی چې لاړو، د جرمني د جلسې ماحول هم وکتو او وایي چې ستاسو ما ته وایي حجینې حضور ته دا وایي چې ستاسو خطبات ما واورېدو بیخي بدل شم. او دا اورېدو نه پس د خدای پاک په فضل د جرمني د جلسې په موقع دوی چې ما بیعت وکړو او وایي چې زه اوس ډېر خوشحاله یم او دا محسوس کوم چې د ژوند یو مقصد و چې هغه اوس پوره شو. د بیعت نه پس غیر معمولي تبدیلي هم خلکو کې کېږي. د ازبکستان یو نومومبای دوست ظهیر واحد صاحب بیانوي چې مسیح موعود علیه السلام د سوره فاتحه تفسیر نه خبرېدو نه پس خو زما د مونځ طریقه بیخي بدله شوې ده. اوس ما ته په مونځ کې هغه څه میلاوېږي چې مخکې به نه ترلاسه کېده. په خاص طور د دغه حدیث تشریح خو ماله ډېره فایده راکړې چې مخکې به زه نه پوهېدم چې پکې د احسان مطلب ښودلی شوی دی. د کوسوو مبلغ لیکي چې نوموباین احمدیان په اخلاص او په قربانۍ کې ورځ تر ورځه وړاندې کېږي لګیا دی. یو ملګری نظیر باهله صاحب د ښار د بلدیه کې د یوې اهمه شعبې نګران دي، خو د احمدیت قبلولو نه پس د خپل د مصروفیت نه باوجود شپه ورځ هغوی د جومات په خدمت کې مصروفه وي. که څه تبلیغي یا تربیتي پروګرام وي نو هغې لپاره هر وخت هغوی تیار وي. په ګاونډي ملک کې هم د وقفې عرضې لپاره دوی همیشه تیار وي او د دې په ذریعه ډېر نوې تبلیغي رابطې پیدا شوي دي. یو ځل یو تبلیغي پروګرام انعقاد کېدو نو ډېر دوی بیمار وو، نه باوجود دوی پکې شامل شوي وو. او پروګرام دوران چې کله دوی ته زیاته کمزوري محسوسه شوه نو کور ته لاړو. خپله چې کوم د هغوی ښځه د نرس ته هغې ته یې وویل او ډریپ یې ځان ته ولګولو چې لږ یې طبیعت ښه شو نو بیا یې ضد وکړو چې په تبلیغي پروګرام کې به شاملېږم. نو بیا هلته راغلو تر ناوخته پورې د شپې د تبلیغ په پروګرام کې دوی مصروفه وو. دا د دوی د دغو خلکو جوش او جذبه د تبلیغ باره کې چې کوم نوي احمدیان کېږي لګیا دي. د کانګو برازیل معلم صاحب لیکي چې ابراهیم صاحب یو د کلي نمبردار دی. هغوی دا و چې زما زوم چې ما سره به رویه سمه نه وه او هر ماښام به هغه شراب څښلو او کنځله به یې کولو او بدرد به یې کولو، بدرد به یې راته ویل، ما سره به یې بدزباني کوله. خو ما ته وکتل چې کله نه هغه اسلام او احمدیت قبول کړی دی نو هغه شراب څښل او کنځلې کول بیخي پرېښي دي او دا ما لپاره ډېره د حیرت خبره ده.
نو دا تبدیلی خدای پاک په دوی کې پیدا کوي. د برکینا فاسو نوموبایي ملګري سوري حمیدو صاحب بیانوي چې کله زه غیر مدیم نو ډېرو مشکلاتو کې ګیرم، خو زما زما به اولاد کېده خو مړ به شو. پیرانو فقیرانو له مطلب نه چا به راته وي چې چیلي راوله، چا به چرګان غوښته او د بوتانو په ځای به راته وي دا حلال کوم دغه نو داسې به ستا مشکلات ختم شي. نو چې کله ما د جماعت احمدیه پیغام واورېد نو ډېر مې خوښ شو، په دې جومات کې زه شامل شوم او هغه پیسې چې کومه ما مولیانو له ورکولې بوتانو ته مې ورکولې نو هغه ما په چندې کې ورکول شروع کړې. ما دا وکتل چې خدای پاک زما ټول مشکلات ختم کړل. نو خدای پاک ماله اولاد هم راکړو او څه موده پس چې کله مولیانو دا وکتل چې دا ته نو زموږ له نه راځي نو هغوی ته معلومه شو چې دا احمدي شوی نو د هغوی دا ویل شروع کړه چې ستا د پلار نیکه چې کوم دین باندې قایم و نو تا هغه ولې پرېښودو. وایي چې ما ورته وویل چې زه اوس ډېر خوشحاله یم، خدای پاک ماله اولاد راکړو، زه چنده ورکوم، خدای پاک هغه یو په دوه ماته واپس کړي. نو دا هر څه د جماعت احمدیه برکت دی چې خدای پاک زما د کور حالات بدل کړو. اوس کار چې زه کوم نه پوره شي نو ځکه خدای پاک زه په دغه لاره کوم چې کوم زما د پلار نیکه لاره وه نو هغه د ګمراهۍ لاره وه. د ریډیو په ذریعه بیعتونه کېږي. د بیانین مبلغ لیکي چې زموږ د علاقې یو کلی دی د هغې یو عیسایي ملګری سوی جو رافنز هغې یو ورځ زموږ ریډیو پروګرام په ذریعه د هغې دوران کې فون وکړو، د حضرت عیسی علیه السلام د احمد ثاني باره کې سوالونه وکړو، موږ ته یې بلنه راکړه د راتلو او وروسته چې بیا هغوی سره ملاقات وشو، د هغوی د سوالونو جوابونه ورکړی شو او د عقلي دلیلونو د بایبل په حواله جوابونه ورکړی شو. نو د خدای پاک په فضل هغوی ته شایسته درو شو. هغوی اقرار وکړو چې د جماعت احمدیه مسلک سم دی او حضرت عیسی علیه السلام صرف یو نبي و. د هغوی د احمد ثاني چې کومه خبره وه هغه د حضرت مسیح موعود د اسلام په صورت کې پوره شوې ده او په دغه خبره هغوی پوه شو، په اسلام احمدیت کې داخل شو او د خبرو دوران بیا هغوی دا و چې هغوی د ډېرې مودې راځي زموږ پروګرام ډېر په شوق اورېدو او د پیر او چې کوم د زیارت ریډیو پروګرام نو هغه د پروګرام د وخت مخکې په خاص سره دې پروګرام لپاره به کور ته راتلو د خپل هر کار د خپل د کار د نه به هغوی دې پروګرام لپاره به کور ته راتله. نو چې که شوق وي، جستجو وي، راهنمایي چې جستجو وي نو خدای پاک راهنمایي هم وفرمایي. د بولیویا مبلغ لیکي غالب صاحب چې ویلیم شاهین چې دلته د یهووا وټس فرقې پادري و، لبنان سره تعلق لرل او پیدایشي طور باندې هغوی عیسایي وو. د 13 کالو راځي هغوی په بولیویا کې وو. نو هغوی د خاکسار د عیسایت باره کې د دغه فرقې د خاکسار سره د دغه فرقې باره کې معلومات ترلاسه کولو لپاره یو میټینګ طی کړی و. چې کله زموږ وړومبی ملاقات وشو نو د خپل فرقې باره کې د ویلو په ځای هغوی من د اسلام احمدیت باره کې سوالونه شروع کړو. نو د دغه ملاقات کې ما دوی ته د جومات عقاید وړاندې کړو، په خاص ډول حضرت عیسی علیه السلام په تفصیل ذکر وشو. بیا مې هغوی ته د جمعې لمونځ کې د شاملېدو بلنه ورکړه. هغوی باقاعدګۍ سره جمعې له راتلل هغوی شروع کړو. هر ځل به د جمعې نه پس هغوی سره تفصیلي خبرې کېدې. ویلیم صاحب ته فکر دا و چې که هغوی په جومات کې شامل شو نو د هغوی مور پلار چې کوم د چرچ خلک دي هغوی به مخالفت کوي او دغه شان به هغوی بیا نوې نوکري لټوي او بل طرف ته هغوی حق لټون له هم اهمیت ورکولو. دوی په عربي پوهېده نو ځکه هغوی د جومات د ویب سایټ نه د عربي کتابونو مطالعه شروع کړه او د دغه مطالعې نه پس هغوی دا وایي چې ډېره موده یې راسې هغوی د حق په تلاش کې اوس هغوی د حق پلو شو. نو هغوی د مخالفت او د بېروزګارۍ پروا ونه کړه او د خدای پاک په فضل یوه ورځ د جمعې نه پس هغوی بیعت وکړو، په جومات کې شامل شو. د پیغام په خلکو اثر وي هغوی بیعت وکړي او که نه. کامران مبشر صاحب دې باره کې لیکي د اسټرالیا نه چې مونږ کور په کور د تبلیغ پروګرام جوړ کړو. د یو کور دروازه هم چې وډبوله نو د دننه یو تن ډېر په غوسه راووتو. داسې خبره چې کېدای شي هغه په ما حمله وکړي. مولوي صاحب وایي چې دغه غوسې په حالت کې هغه ماته دا ویل شروع کړو چې تاسو مسلمانان زموږ ملک ته راغلي، کله چې تاسو زموږ ملک ته راغلي زموږ د ملک امن تباه شوی دی، تاسو زموږ ملک نه وځئ او تاسو زموږ سره تاسو انضمام نه غواړئ او که نه شئ کولی نو تاسو خلک
نه ستاسو انضمام کېدی شي نو تاسو دا کول غواړئ. چې دغه خبره ختمه شوه نو ما ورته وویل چې ستاسو خبره سمه ده چې ځینې مسلمانان شدت پسنده دي او اسلام په غلط ته ورباندې کوي، خو زموږ تعلیم خو دی چې محبت د ټولو لپاره او نفرت د هېچا نه. جماعت احمدیه خو کم ملک ته چې ځي هلته د هغې خلک د انضمام هلته د ملک خلکو سره د هغوی انضمام کېږي. زمونږ ماشومان هلته هماغه شان لوبې کوي، د فوټبال کلبونو کې هم دي او زه دلته نوی راغلی یم او د لایبررۍ ممبر جوړ شوی یم، نو چې ډېر خبرې هغوی سره وشوې او چې دا ټوله خبره هغه سړي واورېده نو مخکې د غوسې نه رپېدو او داسې ښکارېده چې شاید چې حمله وکړي، خو بیا هغه ډېر خوشحاله شو. دا و چې تا سره زه یو تصویر ویستل غواړم او آخر کې دا وي چې ما ورته د میشن هاوس ته د راتلو بلنه ورکړه چې ډېر په خوشحالۍ هغې قبوله کړه. بیا وایي چې دا د خدای پاک فضل دی چې هغه پخپله د خلکو زړونه د جومات د پیغام لپاره نرمۍ لګیا دی. بیا ځینې وخت حضور فرمایي چې تېر خطبې کې ما دا ویلي چې کوم خلک اسایلم لپاره کوششونه کوي نو هغوی د تبلیغ وخت ورکوي. نو د جرمني یو تنو چې د اسایلم کوشش یې کولو، اسایلم لپاره درخواست ورکولو، هغه خپله واقع لیکي چې د یو جج سره زما فاینل پروتوکول و نو هغه رانه تپوس وکړو چې تا د خپل جومات فلایرز تقسیموي؟ نو ما ورته ویل چې او چې تقسیموم. نو هغه راته ویل چې کم ځای کې تقسیموي؟ نو ما ورته یو څو ځایونه ما واخیستې. نو په هغې باندې هغه جج ویل چې ټیک دی په فلاني ځای کې ما هم فلایر اخیستی و، نو زه ستا کیس منظوروم. نو دغه شان د تبلیغ دغه په حق کې د فیصلې کولو ذریعه جوړ شو. بیا د اسټرالیا مبلغ وایي یو ځل بیا د کمان سبا کېده چې د خدام الاحمدي ځینې هلکان وي چې شرم کوي ځینې کارونو کې چې د خلک به څه وایي. نو زموږ هلکان د خدای پاک فضل دی چې اوس دومره تعارف شوی دی د جومات او خلک پېژني چې دې کې دا کوم شرم دی هغه ختم شوی دی چې کوم د غیر ضروري شرم یې. خو په ځینې ځایونو کې دې وي چې آسټرالیا کې د خدام الاحمدیه یو تبلیغي پروګرام و چې هغې کې خدام ته ویل شوي و چې د جومات کوم شرطونه دي هغه به دې اغوندي او خلکو ته به تبلیغ کوي. نو په دې باندې یو خادم ما له راغو ما ته وایي چې زه شرمېږم چې دا جوماتي شرط واغوندم چې په جومات احمدي لیکلی شوی دی. نو ما ورته وویل چې همې پوه کړو چې په دغه وجه به خلک موږ له راځي ته موږ دا واغونده او ورشو ګوره چې څه کېږي. د خدای پاک په فضل هم دا وشو او د خدام الاحمدي هغه ګروپ چې بهر لاړو نو خلکو زموږ تصویرونه جوړول شروع کړو. په دغه موقع زموږ انټرویوز واخیستلی شو، د تبلیغ ډېرې مواقع پیدا شوې او بیا هم دغه خادم خپل ملګرو ته دا وایي چې مخکې زه شرمېدم اوس زه خبر شوم چې ټول برکتونه د جومات نه مې سره تړلی شوي دي. نو خدای پاک داسې هم د تبلیغ په ذریعه د هلکانو د تربیت سامان پیدا کوي لګیا د خدای پاک. خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام ته الهاماً فرمایلي وي چې فهانه انت انا وتعارف بین الناس، او دې په وضاحت کې هغوی فرمایي چې یوه زمانه به راځي چې ستا مدد به کېږي او ته به په خلکو کې پېژندلی کېږي. د دې دا مطلب دی یعرف بین الناس. نو دوی وایي چې دا خبره خدای پاک دوی ته په 1883 کې په لومړي ځل الهام کړی و او دې نه پس هم بیا 2 ځله دا الهام دوی ته شوی و چې هېچا هم هغوی نه پېژنده. نو هغوی فرمایي چې آیا دا د انسان کار او منصوبه کېدی شي؟ بیخي نه، دا د خدای کار دی چې مخکې د یو واقع خبر ورکړي او هغه علم لري د غیب او هغه خبر ورکولی شي او هره ورځ دا نشان پوره کېږي لګیا دی. ستاسو د مسیح اسلام تعارف په دنیا کې زیاتېږي لګیا دی او خلک د هغوی بیعت کې شاملېږي لګیا دی. نو هغوی دا فرمایي چې خدای پاک یو خبر ورکوي چې تا لپاره به یو زمانه راځي چې ته په یو عالم کې مشهورېږي او هماغه شان کېږي لګیا دی. او نن موږ دا ګورو چې د خدای پاک په فضل حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه هم د جومات نامه هم د اسلام نامه هم په دنیا کې خورېږي لګیا ده او د یوې لرې علاقې نه چې کوم اواز اوچت شوی هغه د دنیا بې شمېره ملکونو ته رسېدلی دی. 210 ملکونو کې خور شوی دی. د ملکونو په حواله هم به خبرې وکړم چې ځینې خلکو دا خیال دی چې شاید جومات مبالغه کوي او دومره شمېر خو د ملکونو نشته په دنیا کې
او خلک هم دا وایي چې د اقوام متحده چې کوم رکنیت دی نو هغه هم د 190 ملکونو دی یا 15 ملکونه دي. نو بېشکه د UN ممبرشپ هم دومره وي خو دنیا کې شمېر د 220 ملکونو ته جوخت دی. تېرو ورځو کې BBC هم د خپله سرلوبې په حواله خبره کول هم دا ویل چې دا پروګرام چې کوم دی دا د دنیا 220 ملکونو کې به کتلی کېږي. نو د UN په حواله چې خبره کول او بیا دا خیال پیدا کول چې شاید جماعت احمدیه مبالغه کوي او دا نور زیات ملکونه د ځان نه دوی جوړ کړي دي، نو دا تصور چې کوم دی دا خیال په چې کوم دی په دماغونو کې د ځینو هلکانو هغه وباسي. خدای پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ دا پیغام ورسوو چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه خدای پاک په دنیا کې د خپرولو موږ ته ویلي دي چې دا د موږ خور کړی شو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.